زما د اسلام ډیرو زیاتو قابل قدر او محترمو مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د ربیع الاول ډیره زیاته بهترین او عظیم الشان وظیفه ده. محترم مسلمانانو، کلم چې تاسو په دې میاشت کې دا وظیفه کوئ، مکمل میاشت کې دا رسوله په کم وخت کې دا وظیفه مخې درلله، نو یو ځل د ربیع الاول په دې میاشت کې دا وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز د الله پاک د رحمت خزانې د لوټ کوي. د الله پاک د رحمت خزانې د لوټ کوي. الله پاک رحمتونه خپل طرف ته متوجه کوي. الله پاک رحم په خپل ځان طرف ته محترمو د متوجه کوي. حاجتونه څونه حاجتونه به زما واستئ، دنیا حاجتونه به الله پاک پوره کړي. مشکلات څونه مشکلات موږ لرو، انسان بسې او دغه مشکلات بسې الله پاک خو ډېر زیات لوی ذات دی. نو که چېرته موږ د ربیع الاول بلې میاشت کې دا وظیفه وکړو، تاسو یقین وکړئ دومره حاجات به پوره شي، دومره حیرانه به شئ ورته، دومره مشکلات به ختم شي، مالامال هم کړي الله پاک. ها که پیسې هم پکاري، که دولت هم پکاري، کاروبار هم پکاري، رزق هم پکاري. څونه بیماران دي، تمام بیماران داسې دي چې کم خلکه دا وظیفه کوي الله پاک له شفای کامله ورکوي. دومره ناشنا وظیفه ده، نو دومره ناشنا میاشت محترمه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایقه بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته عظیم شان او اعلی وظیفه ده، ځکه د ربیع الاول په دې میاشت کې ده. په دې میاشت کې د دواړو جهانو سردار مبارک دنیا ته راغلی دی. په دې میاشت کې محترمو هغې مناسبت سره په دې میاشت کې نبي کریم علیه السلام وفات شوی هم دی. په دې میاشت کې چې محترمو تاسو دا وظیفه وکئ، الله پاک خزانې به لوټ کړي. ها مشکلات لرئ الله پاک به ختم کړي، پریشانی لرئ الله پاک به ختم کړي، الله پاک به تمام مشکلات ختم کړي. څومره حاجات دسته تمام حاجات به الله پاک پوره کړي. دغه رنګې بیماران دي الله پاک بوله شفای کامله ورکړي. څومره ستاسو کور کې جنګ جګړې دي پرسکوني ده، الله پاک به ستاسو کور کې بهترین اعلی عظیم الشان ماحول سازي. لکه څنګه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پر راتلو باندې په تمام جهان کې رڼا خوره شوله، ستا په کور کې به رڼا خورېږي. څنګه چې کفر ختم شو، اسلام غالب شو، دغه رنګې ستا مشکلات تکالیف هر څه به ختمېږي، حاجات به دې پوره کېږي. ولې په دې میاشت کې نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې او د دې میاشت نبی علیه السلام سره ډیر زیات مناسبت دی. او په دې کې چې موږ کله درود شریف ووایو، الله پاک محترم موږ او تاسو مالامال کړي. د دې میاشت د نبی علیه السلام د درود شریف ډیر زیات مناسبت دی. که تاسو شروع کړو د خپلو حاجتونو دپاره، زر پیرې درود شریف شروع کړئ د خپلو حاجتونو دپاره، زر پیرې شروع کړئ د خپلو مشکلاتو دپاره. نو چې څومره تاسو سوا درود شریف وایئ، الله پاک به ستاسو مسلې حل کوي. د مال او دولت دپاره روزانه 500 پیرې درود شریف ووایه، الله پاک به دې دومره مالداره کړي، دومره چې حیرانه به شي. چې دا خلک به ستا خپلې راځي، خلک به چې څنګه دا سړی مالداره شو. درود شریف برکات دی، برکات. خو کله موږ په صدق باندې وایو پیدا به کوي، او که چېرته موږ چل ورکوو افخوا دېخوا کوو، بیا مشکله ده. ځکه چې درود شریف ویل دي او په داسې طریقې باندې ویل دي الله پاک یې قبول کړي. صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه و آله وسلم. مانځه درود شریف دی چې کوم درود شریف تا ته اسانه اق ووایه. کوشش وکړو چې په دې میاشت کې موږ درود شریف زر پیرې خامخا ووایو، روزانه یې وایو، روزانه چې پته ولګي داسې انبار ولګو د درود شریفو چې الله پاک موږ له په هغې باندې ډېره زیاته صله راکړي. محترم، نو کوشش وکړئ په خپله وظیفو کې ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.